وای اکثر مور پلار په بچو کې فرق کوي، یو بچی ته ښه ګوري او بل ته ښه نه ګوري. د دې شریعت په رڼا کې څه حکم دی؟ نو دا مور پلار به د قیامت په ورځ د دې فرق کولو الله تعالی له جواب ورکوي، او د دې به مور پلار ته سزا ملاویږي چې ته یو بچی ته ښه ګوري او بل بچی ته ښه نه ګوري. بلکې یو حدیث مبارک ستاسو وړاندې ز ذکر کوم. پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغی. هغه صحابي وای چې کور کې بیبي سره ناستو ما او د دې فلانی زوی نه زه ډیر زیات خوشاله یم. یو زوی یاد کو چې مونږ والدین ته ډیر خوشاله یو، د دې په وجه باندې مونږ اس ډیر قیمتي ساتل دی او را سره دی، نه دا دی بچی له ورکول غواړو هدیتن او تحفتن، دی بچی له مونږ د اس ورکو. نو مور پلار خو کلم او غواړي بچی له هر څه ورکول شي. دی خاوند ته دی خزي وی چې ته لاړ شه او حضور علی السلام ته وی چې تا په دې گواکو چې مونږ د فلانی اس د خپل بچی له ورکو. حضور علیه السلام او فرمایل چې تاسو دا کم اس دی بچی له ورکوي، نور زامن دشته؟ نو هغه صحابي وی چې او زامن خو مې نورم شته. حضور علیه السلام تو فرمایل چې دغه شان دا یو اس چې دی یو زوی له ورکین داسې دی نور لم ورکه، وینا نور خو نشته بس اس یو دی او د یو زوی نه مونږ له ډیر خدای خوشاله یو دل ورکو. نو حضور علیه السلام فرمایل دا خو ظلم دی چې ته یو بچی له ورکه او نور له نه ورکه. نو په دې باندې حضور علیه السلام فرمایل وی د ظلم په فیصلو باندې ما مګوا کوي، دا ظلم دی. یا خو یو بچی لم ورکو کدی یو لورکه نو ټول له تنظیم وکړي سورله ورکه اسونه ورکه که وس دیني نو بیا دی یو لم ورکوا، دا ظلم دی. نو تاسو هم د خپل بچو ترمنځ فرق مکوئ.